نیکی هیلې احترامات می قبول کړئ. عزتمندو تاسو ته به پته هم وي چې دې کس عبدالرحمن کتران نوم یې دی چې د مخکې مور او دوه زامن ډیر بې دردۍ سره قتل کړي وو. ډیر ظلم او جبر یې ورسره کړی وو چې څه انتها نه لري. نه ته د تپوس کولو څوک شته دی او نه ته د بدل اخیستو څوک شته دی. دومره غټ جابر او ظالم انسان دی چې د چا هم په وس نه رسی، نه په د پولیس وس رسی او نه په د آرمی وس رسی. د په خپله علاقه کې یو جیل جوړ کړی دی چې ډیر خطرناک او سنگین جیل دی. تاسو په دې ویډیو کې وکتلو څومره د خوف او د یرې جیل یې جوړ کړی دی. لاندې بیسمنټ کې نورې کمرې هم داسې دي. موږ سره یو بله ویډیو ده چې هغه به تاسو سره په بله ویډیو کې شریکومه، ځکه چې هغه ما نه ګیلرۍ کې لږه ګډه وډه شوې ده. د عبدالرحمن کتران دومره جابر انسان دی چې دا کس بلوچستان علاقې سره تعلق لري چې ډیر زیات غټ خاندان هم یې دی. د چې کله د مور او د شپږ بچي گیر کړل، د دوی څه جایداد ځمکې وه د ته په زور جبر زبردستۍ سره اخیستله. هغوی ورته انتقال نه ورکولو نو دوی یې په دې جیل کې گرفتار کړل. څه کال دوه پکې پراته وو. خبره یې په زور زبردستۍ سره پې منله خو دوی ونه منله. اخر چې مور او دوه زامن یې ورله ووجل. په مور یې اول ډېر زیات تشدد وکړو، وی وخله او بیا یې په تیزاب واړول چې هغې سره دا وفات شوله او دا شان بچي یې ورله خو مړه کړل. بیا یې درې واړه لاشونه یو دشتې یو بیابان علاقې ته یوړل چې هلته هیڅوک نه وو. دغلته یو کوی وو چې هغې ته درې واړه واچول او څه داسې ډکي مکي خشاک یې پې کېښودلو چې چاته پته نه لګي. دې کې وخت تېرېدلو چې یو ګډبا پې راللې، هغه ګډو له اوبه ورکولې. ده ته مخکې نه دا کوی معلوم و دې ګډبا ته. ده چې ده وویل چې دلته دا کوی څنګه نشته دی، دا ورپسې ګرځېدلو. اخر یې چې پیدا یې کړلو ده پې شک هم رالی چې دلته څه واقعه شوې ده. ده ته څنګه دا خشاک مشاک لرې کړلو، څنګه برقا یې ورښکته کړله او لاندې ورته وکتل نو دا درې واړه پکې لاندې ښکارېدل. دې نه بعد د چغې جوړې کړلې چې هلکه هم رالل، ټول کلی رالې. د مړو نشاندهي یې وکړله. هغې معلومات وشولو چې دا خو دغه کسان دي زموږ د علاقې دي او عبدالرحمن کتران سره په جیل کې قید پراته دي. دا خو دې ظالم وجلی دي او غټ ظلم او جبر یې ورسره کړی دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې پلیز د غریبانانو د بېوسو د بېکسو مدد وکړئ، ځکه چې تاسو دا ظلم او بربریت نشئ بندولی. پلیز مهرباني وکړئ چای ناسم یو ځای کړئ چې لږه ښه زندګي تېره کړو. کله به راباندې ګراني راولي، کله راباندې یو ظالم راځي، کله راباندې بل ظالم راځي. پکې له عبدالرحمن کتران پاتې و چې نم راباندې حکومت چلی. پلیز مهرباني وکړئ لږ ځان کې غیرت راولئ، لږ ځان کې جذبه راولئ، لږ احساس ځان کې پیدا کړئ. همدا غریبانانو ازار به مو وي، والله ښه د ورځ هم سي کړئ. دا عبدالرحمن ګیر کړئ او ولوله ښه سنګینه سزا ورکړئ او هغې نه بعد چې د قاتل کومه سزا وي هغه ورله اسلامي طور طریقې سره ورکړئ، ځکه چې دا یوه واقعه ونه شوله. بار دا واقعه رنما کیږي او د تپوس هیڅوک نه. کو دا داسې پاتې شوله نو دا خبره یا ساتئ عزتمندو، روزانه به داسې واقع مخې ته راځي او د تپوس هیڅوک نه وي. نو پلیز تاسو مهرباني وکړئ چې دا عبدالرحمن کتران گرفتار کړئ. دا دویمه درېیمه میاشت روان ده، تاسو اړو دا گرفتار نه کړلو او د قرنګي خپل علاقه او کلی کې پروت دی او تاسو وایئ چې چرته تللی دی پته نه لګي. تاسو لږ ریسرچ وکړئ، فوجیان ورپسې راولئ، آرمي ورپسې راولئ. دا د پولیسو کار نه دی، ځکه چې دا دغلته دونه سټینډر شوی دی چې خپله آرمي خپله پولیس یې جوړ کړي دي چې پولیس یې کنټرول کولی نشي. نو پلیز مهرباني وکړئ دا ستاسو کار دی، راشئ عبدالرحمن کتران گرفتار کړئ. ګورئ دا قتل او غارت څه کې دا ملک هم درنه قبضه کوي. هغه دومره سټینډر شوی دی چې څه انتها نه لري. پلیز مهرباني وکړئ راپاسې د غریبو او د بېکسو اواز اوچت کړئ. هغوی سره څنګ په څنګ ودرېږئ او د دې ظالمانو شرمخان نه خلاص کړئ. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.